حدیث تیر شوی دی علي ابن موافق رحمه الله تعالی هغه باندې کې راځي چې وایي واري زه حج لاړم او کله چې زه حج کې ما حج کولو او یا چې په مزدلفه کې په یو مسجد کې چې ما مونږ وکړو او د هغه مانځنه پسې وای ما چې له خوب اختیار وګدل او کله چې ما خوب کې شمانو یو دوه کسان ما د خوب قرار دوانو کې کشته کپڑا وستلې دي او دا یو کس دی بل کس ته وای چې په دې حج کې څونه خلکو چې شرکت کړي په دې دا وخت کوم حج شروع دي دا او تو فرمایل دا یو فرشتي سوال کوي وای تاسو ما ته خدا صفات نشته لګي دا کومي فرشتي چې سوال کړي ورته وای چې شپږ لکه خلکو چې په دې حج کې شرکت کړي دي وای ها بیا دې فرشتي ته اوسه کوي دا ته پته شته په دې شپږ لکه خلکو کې دا چا حج قبول شوی دی هغه وته فرمایل چې د شپږ کسانو حج قبول شوی دی باقي یو کسان حج نه قبول شپږ لکه کسانو کې د شپږ کسانو حج قبول نه او د باقي چې د حج نه قبول شوی وای کله چې مې دا خبر غوړې د ورپاسې د مړې زیات یاره ور باندې او په دې دغه کې ګرځیدم د حج پر ارکانو کې ګرځیدم او کله چې با یو طرف د لمبل طرف دا کتل چې د دونه مخلوق راغلي دي او دغه د حج نه دی قبول شوی دا شپږ کسان بسو کې زوبه کې بخبل داسې سړی نه چې ما حج قبول شوی وای په دې باندې چې ډېر زیات غم را سره چې دومره لوی خرچه خلکو غړي ولګونو خلک راغلي دی او د یو کس حج نه دی قبول شوی صرف د شپږ کسانو حج به قبول وای غټه دغه را سره وکړه چې د مینا او د دغه نه چې زه فارغ شوم وای یو ځکه تاړه مواد بیا چې زه ودر کله چې زه ودر شوم د هغه نه پس بل خوب مې ولید او خوب مې داسې ولیدو چې دوه فرشتي رااله په دغه هولیا کې شنه کپڑا وستي دا یو کس بل فرشتہ ته وای چې تا ته پته شته چا حج قبول شوی هغه وته وی چې د شپږ کسانو حج قبول شوی دی او د باقي د ټول نه قبول شوی وای دا څنګه چلے دا باقي خلک داسې لاړل هغه وته وی چې نه دا کم شپږ کسانو د حج قبول شوی دی د یو حاجی حج قبول شوی دا غو وسیله کې د 1,00,000 کسانو حج قبول شوی یعنی د یو کس حج قبول شو دا غي د وجنه د 1,00,000 کسانو حج قبول شو په دغه ځل باندې چې شپږ لکه خلک راغلو وای د شپږ کسانو د وجنه د شپږ لکه کسانو چې حج قبول دی وجنه چې علي ابن موافق رحم الله وجه ذکر راباس نم ډیر زیات خوشاله او دومره خوشاله شوم چې زما په مخ باندې ظاهرېدل چې دا نن ډیر خوشاله دی وجنه دا واقعیه د دې لپاره چې حج کول یو طرف ته خبره لیکن حج قبلېدل دا بل طرف ته ډیره لوی خبره ده